أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء فنزم سپارہ آیات نمبر 64 وما ارسلنا او منگ ندی لیگلے من رسول یو رسول الا مگر لیطاع د پاره د دی چې د هغه اطاعت وکړي شي باذن الله د الله په حکم سره دی آیات مبارکه کې الله رب العزت یو عامه قاعده ذکر کړي چې څومره انبیاء علیهم السلام الله وی مونږ لېږلي دي نو دی مونږ د دې لپاره لېږلي دي چې ټول خلق د دې اتباع وکړي ټول خلق د دې تابعداري وکړي د دې پیغمبرانو د دې انبیاء علیهم السلام حکم اومني نو چې څوک حکم مني دغه مؤمن دی او چې څوک دغه انبیاء علیهم السلام د دې حکم نه مني نو دا کس مؤمن نه دی لہذا دغه بشر نامی کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نو منلی د نبی علیہ السلام په فیصله وته اعتراض او شک او شبهه وبکی لہذا د نبی علیہ السلام حکم او نه منو لاړو حضرت عمر رضی الله عنه نو د نبی علیہ السلام حکم نه منل دا کس مسلمان نشي کېدلی نو حضرت عمر رضی الله عنه گویا مسلمان نو قتل کړي کافر قتل کړي دا قتل حضرت عمر رضی الله عنه د پاره جایز وو ځکه چې دا بشر نامی کس چې د منافقو خو په ظاهر کې هم د دې عمل وکړو چې هغه د کفر والا عمل یعنی د نبی علیہ السلام فیصله اون منل هغه ته لا یعذ بالله غلط وي او دا هغه د پاسه لړ په حضرت عمر رضی الله عنه فیصله کوله نو حضرت عمر رضی الله عنه یوم حضرت عمر هغه فیصله ورله په تور باندې وکړه سټه ته کته چې کوم دی ورغورځ او یې فرمایل چې څوک د نبی علیہ السلام په فیصله باندې راضی نه وي نو حضرت عمر به بیا دغه فیصله په تور باندې کوي نو دغه عامه قاعده ده چې څومره انبیاء علیهم السلام الله را لېږلي دي د دې لپاره الله را لېږلي دي چې ټول خلک دغه اطاعت وکړي دغه احکامات ومني او چې څوک دغه پیغمبرانو حکم نه مني دا مسلمان نشي کېدلی لہذا دغه بشر نامی کس د رسول الله مبارک حکم نه منو نو د دې وجه نه دا مسلمان نو حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان نو قتل کړي بلکې کافر قتل کړي وو ځکه دی خداوا کړي وا چې بغیر د شرعي دلیل نه زمونږ یو کس چې کوم دې قتل کړي لہذا شرعي دلیل سره قتل کړي نبی علیہ السلام د حکم نه مخ اړول وما ارسلنا مونږ نه دی لګلې من رسول یو رسول الا مگر لیطاع د پاره د دې مو لګلې دی چې داغه اطاعت وکړي شي باذن الله په حکم د الله سره ولو انهم خانو دلتگی الله وی مونږ یو پیغمبر د سینې دی لګلی او کو لګلی څومره انبیا چې مونږ لګلی دي د دې لپاره مونږ لګلی چې د دې اطاعت وکړي شي نو حضرت عمر رضی الله عنه دا کوم کس قتل کو نو دای کافر قتل کړي دي مسلمان نه دي قتل کړي د قتل په دغه ټیم کې جایز وو نو حضرت عمر رضی الله غلط کار نه دی کړی بلکې صحیح کار کړ بیا چې کله کس قتل شو دا منافقان رالل او د دروغ خبرې جوړ کړلې چې نه دی په دې وجه باندې حضرت عمر رضی الله عنه ته بلکې تعویلونه جوړول دغه په کفر کې حالانکه دغه کفر خو یقیني منافقو خو دې تعویلات کول پای کې خبره پوری راپورې کوله چې دې د دې لپاره نو ته بلکې دې په دې غرض باندې تلی وو یعنی د نبی علیہ السلام د دې وجه نو تر چې د نبی علیہ السلام دا فیصله غلطه ده دې نور منافقانو د دې وارثانو وي نو دې د دې وجه نه تلو چې حضرت عمر رضی الله عنه بل شان دې فیصله وکي چې دواړه فریقین چې کوم دې رضا پاتې شي نیمه دل ورګي بهرحال هغه خپې ولو بوته کولی نو دی دا عذرونه د نبی علیہ السلام مخ کې پیش کول نو رسو بس الله فرمای کو دی دا غلط
عذرونه نه پیش کړي بلکې د دې په ځای دی راغلی وي نبی علیه الصلاۃ والسلام لا په خپل د الله نه بخنه غوښتي وي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلکو د لپاره بخنه غوښتي وي نو الله پاک په دې معاف کړي وو د دې بیجا عذرونو په ځای باندې چې هغه خپې وبوته کولې دغه لپاره دلیلونه جوړول چې نه دی په دې وجه باندې نه وتلی په دې وجه باندې تلو د دې ټولو خبرو په ځای ګودي راغلی وي او خپل کفر ښکارا کړی وي نبی علیه السلام ته دا کار دوم غلط کړلی مونږ هم غلط کړی دی د الله پیغمبره مونږ هم د ځان لپاره بخنه غواړو تر الله بخنه وغواړه نو الله پاک په دې معاف کړي دی آیات کې الله پاک جل شانه دا حکم فرمایي چې ولو انهم اوچری دوی اذ ظلموا په دغه ټیم کې چې دوی ظلم کړو انفسهم په خپل ځانونو باندې جاءو دی راغلی وی کا اے حبیب تا فاستغفر الله دوی بخنه غوښتي وي د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښتي وي د دې لپاره پیغمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام لوجد الله نو خامخا دوی مندلو الله پاک لرا توابا توبه قبلونکی رحیمه او رحم کوونکی یعنی خامخا الله پاک جل شانه دی معاف کړي دلته وسره دا شرط توبه کې دا شرط نشته دی خو دلته وسره شرط د دې وجه نه دا ولګو چې د نبی علیه السلام خدمت ته حاضر شي یعنی د نبی علیه السلام خدمت ته حاضری دا شرط وسره په دې وجه ولګو چې د نبی علیه السلام د تکلیف رسولي او تکلیف څنګه رسولیو چې نبی علیه السلام فیصله کړی و دې ته هغه فیصله منظور نه و هغه فیصله ته لا یذ بالله غلطه وي دا هغه د پاسه په حضرت عمر رضی الله عنه فیصله کوله نو په دې وجه نبی علیه السلام د دې خبرې د وجه دوک رسیدلی د دې وجه نه الله پاک سره دا شرط ولګو چې فاستغفر الله ان جاءوک دی راغلی وتا تا فاستغفر الله او دوی بخنه غوښتي وي د الله نه واستغفر لهم الرسول او دی د پاره رسولم بخنه غوښتي وي لوجد الله نو خامخابا دوی مندلو الله لرا توابا توبه قبلونکی رحیمه او رحم کوونکی دا آیات مبارک چې دی نو اگر چې دا آیات مبارک د یو خاصی واقعیا د منافقینو په باره کې نازل شوی دی لیکن د دې د الفاظو یو عامه ضابطه راوځي هغه دا چې څنګه د نبی علیه السلام په حیات کې نبی علیه السلام ژوندی او چا به حاضری وکړه الته کې او نبی علیه السلام ورله بخنه وغوښتله نو الله پاک په معاف کو ودا حکم وسم باقی دی او یو کس وس د نبی علیه السلام روضه مبارک له لړشي او التکی و چې الله پیغمبر زما د لپاره بخنه وغواړه د الله پیغمبر ولا پر روزه مبارکه کې بخنه وغواړي نو الله پاک جل شانه خامخا معاف یعنی دا څنګه چې د نبی علیه السلام په حیات کې حاضری د نبی علیه السلام په ژوند کې د نبی علیه السلام مجلس کې حاضری په حاضره سره نبی علیه السلام په استغفار غوښتلو بخنه غوښتلو سره د خلکو بخنه کېدل یقیني د کشان کو یو سړی د نبی علیه السلام روزه مبارک له ورشي او التکی د نبی علیه السلام ته درخواست وکړي الله پیغمبره زما د لپاره د الله نه بخنه وغواړه نو الله پاک جل شانه نبی علیه السلام بخنه پر روزه مبارکه کې وغواړي نو اوس الله پاک جل شانه دغه کس بخنه او حضرت علی رضی الله عنه فرمای چې د نبی علیه السلام د وفات نه 3 ورځې وروسته یو باندې راغی هغه باندې راغی او د نبی علیه السلام پر روزه مبارکه باندې ورپرې وته زار قطار جړل او دا آیات تلاوت کو لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما دا آیات په تلاوت کو دا حواله به ورکوله چې یا الله پاک ته په دې آیات کې وعده کړی دا الله په دې آیات کې وعده کړل چې پیغمبر تعالی سوکراشي او پخپلم د ځان د لپاره بخنو غواړي او تو لهم بخنو غواړي نو لوجد الله دا لام چې کوم دی لوجد الله خامخا دا لام پکې د تاکید د خبرې د مضبوطیا د لپاره دی خامخا دی عمومي الله لرا توبه قبلونکی او رحم کوونکی یعنی خامخا د دې کس بخنه کیږي نو دا آیات تلاوت کو چې په دې کې خو الله پاک تا وعده کړی دا چې نبی علیه السلام د چا د لپاره بخنه وغواړي نو الله پاک ته خامخا دغه کس معاف کړي نو دغه سوال وکړي چې الله پیغمبر دې آیات کې الله پاک وعده کړی دا زما د لپاره بخنه وغواړه وی دا روزه مبارکه سره څومره خلک موجود او غټول دا خبره ووري دا چې د روزه مبارکه نه आवाज راغی چې قد غفر لك په تحقیق سره ستا بخنه وکړل شو نو مفسرین وایي چې اوسم د نبی علیه السلام روزه له سوکلل شي ورته شي د الله پیغمبره زما د لپاره بخنه وغواړه نبی علیه السلام ول اوسم بخنه غواړي او د ګناهونه الله پاک خامخا معاف کوي ولو انهم کچری دوی
اذ ظلموا په دغه ټیم کې چې دوی ظلم کړو انفسهم په خپل ځانونو باندې په خپل ځانونو ظلم داسې کړو چې خبره هغه نفاق خپل پټ کړو او د دروغ عذرونه پیش کول په دغه ټیم کې جاءو کدی راغلی وتا ته پاک حبیبا فاستغفر الله دوی بخنه غوښتي د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښتي د دې لپاره پیغمبر لوجد الله نو دوی بخام خامونتي الله لرا توابا توبه قبلونکي رحیم او رحم کوونکي فلا وربک ستا پرب مې د قسم وی لا یؤمنون دوی مؤمنان نشي کېدلې حتی تر دې پورې یحکموک چې تا حاکم اونمني فیما په هغه فیصلو کې په هغه فیصله کې شجره چې اختلاف وي بینهم په مابین د دوی کې ثم لا یجدو بیا دوی اونمومي فی انفسهم په خپلو زړونو کې حرجن ستنګسیا سخبگان مما د هغه فیصلې نه قضایت چې تا کړی وي ويسلموا او دوی په خوشی سره اومني ستا فیصله تسلیما همیشه منلو سره دی که الله پاک جل شانه درې شرطونه د خلکو لپاره بیان کړل دي چې وربک فلا وربک ستا پر رب مې د قسم وي لا یؤمنون چې دوی مؤمنان نشي کېدلی تر هغه وخت پورې حتی تر هغه پورې یحکموک چې دی ته حاکم اونمني دا کسان درې شرطونه دي یو شرط ورلدا دي چې دا کس تر هغه وخت پورې مسلمان نشي کېدی نبی علیه ترسو پورې نبی علیه السلام حاکم اونمني خپل فیصله کوونکی اونمني رومبه شرط ورلدا دي چې تا حاکم اونمني یعنی ستا باندې فیصله ونکي او دې کس خو نبی علیه السلام حاکم اونمنو دغه ځای کې کنه نبی علیه السلام چې کوم فیصله کړو هغه پرې خو د لاړ حضرت عمر رضی الله عنه نو نبی علیه السلام حاکم اونمنو رومبه شرط ورلدا دي د مسلمان د پر چې نبی علیه السلام کومه فیصله وکي نو هغه فیصله به دې سر پسترګو باندې مني فيما په هغه معامله کې شجره چې اختلاف شوی دی بینهم په مابین د دوی کې شجر اصل کې دا د اختلاف د شجره معنا د اختلاف او دی ونی تم شجر د دی وجنوي ونی د شجر وی بار وای کی دا د دی وجنوي چې دی ونی دا سانګینی دا د یو بل مخالف تلیوي سدسي تلیوي یو شانتینی په یو طرف باندې وی تلی نو د دی وجنه په عربی کې دی ونی د شجر ویل شي نو چې په کوم معاملې کې اختلافي نو دغه اختلاف ته چې کوم د شجر ویل شي نو رومبه شرط ورلدا دي چې څوک تر هغه پورې یو کس چې کوم دی مسلمان نشي کېدی تر څو پورې چې دی نبی علیه السلام په خپل فیصلو کې حاکم جوړ نکي حاکم اونمني مشر اونمني فیصله کوونکی اونمني فيما په هغه معاملې کې شجره چې اختلاف پیدا شوی دی بینهم په مابین د دوی کې په هغه فیصله کې چې په دې کې اختلاف پیدا شوی نو په کوم فیصله کې اختلاف پیدا شي نو مسلمانانو لپاره پکار دي چې نبی علیه السلام باندې هغه فیصله وکړي دویم شرط ورلسه دي ثم لا یجدو چې کومه فیصله نبی علیه السلام وکړي نو ثم لا یجدو بیا دوی اونمومي فی انفسهم په خپل زړونو کې حرجن ستنګسیا او د حرجن تفسیر بعضی مفسرینو په خفګان سره کړی دی چې کوم نو دویم شرط ورلومبه شرط دا چې دی حاکم جوړ کی نبی علیه السلام دویم شرط ورلدا چې کومه فیصله نبی علیه السلام وکړي نو دی په هغه کې شک او شوبه نگی او په هغه فیصله باندې خپوم نه بلکې خوشاله وي تنگسیا په نه مخصوص شي کوم فیصله نبی علیه السلام کړل بس دا ټیک دی د غلط نه وي دی به زړه نه خوشاله شي په هغه فیصله باندې دویم شرط ورلدا دی دریم شرط ورلدا دی مما دریم شرط ورلدا دی چې کله نبی علیه السلام فیصله وکړه لومبه حاکم جوړ کو لومبه شرط دویم شرط ورلدا دی چې دی کله نبی علیه السلام فیصله وکړه دی په هغه فیصله باندې خوشاله شي او دریم شرط ورلدا دی چې د فیصلې نه وروستو د ضد او د عناد د وجې د نبی علیه السلام دغه فیصلې نافرمانی ونکي دغه حکم مخالفت ونکي چې خود زړه نه چې کوم دی حاکم هم جوړ کو نبی علیه السلام بیا ورپسې په دغه فیصله باندې خوشاله دي د زړه نه به خوشاله دي خود ضد او د عناد د وجې نه فیصله باندې خوشاله دي خود ضد او د عناد د وجې دغه فیصلې مخالفت وکړو نو بیا مسلمان نه دي نو درې وړه خبرې ورله لازمي دي لومبه دا چې حاکم جوړول نبی علیه السلام دویم دا چې په دغه فیصله د زړه نه خوشاله کېدل دریم دا چې د نبی علیه السلام دغه فیصلې مخالفت نه کول
فلا وربک ستا پر رب مې د قسم وی لا یؤمنون دوی مؤمنان نشي کېدلې حتی تر هغه پورې یحکموک چې دوی ته حاکم ونه مني فیما په هغه فیصله کې شجره بینهم چې مخالفت په مابین د دوی کې ثم لا یجدو بیا دوی ونمومي فی انفسهم لومبه شرط ورلدا شو حتی تر دې پورې یحکموک چې دوی ته حاکم ونه مني فیما په هغه فیصلو کې په هغه معامله کې شجره چې مخالفت وي بینهم په مابین د دوی کې تړون به شرط شو دویم ثم لا یجدو بیا دوی انمومی فی انفسهم په خپل زړونو کې حرجن ستنګسیا یا سخبگان دا دویم شرط شو مما د هغه نه قضایت د هغه فیصلې نه قضایت چې تا کړی وي د هغه فیصلې نه چې تا کوم فیصله کړل پای کې سخبگان دریم ويسلمو او دوی په خوشی سره اومنستا فیصله تسلیما په همیشه منلو سره دا ورل دریم شرط شو همیشه سره فیصله ومنستا د فیصلې مخالفت اونګي دا ورل دریم شرط شو وما ارسلنا او من ندلی گلی من رسول یو رسول الا ليطاع مگر د پاره د دې چې د هغه اطاعت وکړي شي باذن الله په حکم د الله سره ولو انهم کوچری دوی اذ ظلموا په دغه ټیم کې چې دوی ظلم کړو انفسهم په خپل ځانونو باندې جاءو کا راغلی وي دوی تا فاستغفر الله دوی بخنه غوښتي وي د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښتي وي د دوی د پاره پیغمبر لوجد الله نو خامخا به دوی موندلو الله لرا توابا توبه قبلونکې رحیم او رحم کوونکې فلا وربک ستا پر رب مې دې قسم وي لا یؤمنون دوی مؤمنان نشي کېدلې حتی تر هغې پورې یحکموک چې دوی ته حاکم ونمني فیما په هغې معامله کې شجره چې اختلاف پیدا شوی دی بینهم په مابین د دوی کې ثم لا یجدو بیا دوی ونمومي فی انفسهم په خپلو زړونو کې حرجن څه تنګسیا حرجن څه خفګان مما د هغې فیصلې نه قضیت چې تا کړی وي ويسلمو او دوی په خوشی سره اومني ستا فیصله تسلیما په همیشه منلو سره وما ارسلنا او موږ نه دی لېږلی من رسول یو رسول الا ليطاع مگر د پاره د دې چې د هغه اطاعت وکړي شي باذن الله په حکم د الله سره ولو انهم ګوچري بېشکه دوی اذ ظلموا په دغه وخت کې چې دوی ظلم کړو انفسهم په خپلو ځانونو باندې جاءوکا دوی راغلي وي تا ته پاکه حبیبه فاستغفر الله دوی بخنه غوښتې وي د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښتې وي د دوی دپاره پیغمبر لوجد الله نو دوی بخامخا مونتیو الله لرا توابا توبه قبلونکې رحیم او رحم کوونکې فلا وربک ستا پر رب مې دې قسم وي لا یؤمنون دوی مؤمنان نشي کېدلې حتی تر دې پورې یحکموک چې دوی ته حاکم ونمني فیما په هغې معامله کې شجر چې اختلاف پیدا شوی دی بینهم په مابین د دوی کې ثم لا یجدو بیا دوی ونمومي فی انفسهم په خپلو زړونو کې حرجن څه تنګسیا حرجن څه خفګان مما د هغې فیصلې نه قضیت چې تا کړي وي ویسلمو او دوی په خوشی سره اومني ستا فیصله تسلیما په همیشه منلو سره الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين تزمون رازشي الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین د حاضر مجمع ټول ګناهونه معاف کړي الله مونږ ټول ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي الله مونږ ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین حاضر مجمع کې څومره بیماران وي الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي څومره پریشانه حالې پریشانۍ ختم کړي څومره ناحقه بندیوانې د بند نه آزاد کړي څومره خلکو رزق لنډ تنګ وي الله رزق ورته فراخه کړي الہ العالمین ته زمونه خامخا راضي
شي. الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، زمونږ په ټولو ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي. الہ العالمین بشک زمونږ ګناهونه ډیر دي. الہ العالمین هستا د رحم په مقابله کې زمونږ ګناهونه اس نه دي. د ډیر رحیم او کریم ذات الله د خپل رحم په خاطر باندې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کا، خاتمه بالخير او بالایمان کا. په وخت څنګه قدر مو د زړه په صدق سره په جبه دا کلمه چالو کا، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علی خیر خلق.